بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر دیرشمہ سپارہ سورۃ لہب مکی سورت دے ترتیب کے 111 دے پنزول کے شپگم نمبر سورت دے نازل شوه دے رستو د سورۃ فاتحه نا مخکی د سورۃ تکویر نا سورۃ نصر سره ربط سره مخ کی صورت کے بشارت و فتح اور نصرت سرا ندی صورت کے بشارت پا ہلاکولو د دشمن سرا چکم سڑے د دین دشمن دے هغه به هلاکی او دا تتمه د بشارت تا داور صورت صدا بشارت پا ہلاکے دو د دشمن د توحید سرا شان نزول لدی صورت اللہ نبی علیہ السلام تو وحی رولے گلا وانذر عشیرتک الاقربین سورت شعراء 214 نمبر آیت تے پانسا خپل رشتہ داروں تو مسئلہ بیان کا نبی علیہ السلام را پاسے دو د صفا غونډه باندې ودرے دو اوے ویل وا صباحا در خطرے سگنل ہو اذا आवाज کو او د یوی قبیلی نو مخری او بنو قریش بنو هاشم بنو فلان بنو فلان بنو فلان ټول روان شو څه مسله ده چا خپل رالل او چا نوکران او خادمان ډولېګل ابو لهب امراغه نبی علیہ السلام ورته وی کزه تاسو دوه ما چې د مخامخ بغیر کې د دې په شابانه مسلح پوج دی په تاسو اٹیک کی اکنتم مصدقیہ تاسو زما خبره منه تاسو زما تصدیق کوئ ندیو ته قالو ما جربنا عليك كذبا منګ پتا باندې د دروغ تجربه نه کړې ته دروغ نه وای قد كنت فينا امينا وصادقا تا جمن کې سونه وخت تیر کړې ته امین او صادق مخامخ کاری سنشته خو چې ته راضی ناراضی وا نبی اسلام ته وی چې دومره خبره تاسو زما منه نو قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله وای نو کامیاب بشه ابو لهب بولے گو تبا لك سائر اليوم الہذا دعوتنا الہذا جماعتنا برباد سی درباد سی تباہ دیر بار دے مراغون کڑیو اللہ صورت رولے گا تبت یدا ابی لہب و تب تبارشی دوان اللہ سنا دا ابو لہب اولان برباد شو ابو لہب ابو لہب دا دو کنیت تے پن میرے عبدالعزا دا عزا بندہ دا عزا واقعہ دا اس مخیمہ ذکر کرے اس اللہ کنیت تو لے روڑو شرکی نو اللہ پا خل کتاب کی نہ روڑو کہ غیر اللہ تے نسبتی عبدالرحمن ٹھیک دے عبداللہ ٹھیک دے ہوئے گے بے خبر عبدالقہار عبدالستار ٹھیک دے عبدالمصور و عبد النبیم غلط تے نو عبد الاحمدم غلط تے ہوئے گے
نو عبد الحسن غلط ته، نو فضل حسن هم غلط ته، نو فضل حسین هم غلط ته. نمونه راول چې کده نو سود پکای. فضل الله ٹھیک دی، فضل الرحمن ٹھیک دی، وہی خبره. فضل غفار ٹھیک دی، لیکن فضل حسین فضل حسن دا غلط دی. عبد الحسن عبد الاحمد دا غلط دی. نہ اللہ شرکین نہ راو تو قرآن کے. دا ابو لہب کنیت ذکر کو. لہب وہی شغلے تا درمغ نہ شغلے کا تیار شکیل انسانوں کولے پیغمبر ترے سکت رے سکا. او چې کله نبی اسلام پیدا شو لومبه جشن میلاد النبی د مناو کړي. ولوین دا هغه آزاد کړه. وې زما وراره پیدا شو د تازه ده کوټه. لومبه جشن دی مناو کړي. نبی اسلام خپل جشن نه دی مناو کړي. نو ابو بکر صدیق مناو کړي، نو عمر رضی الله عنه، نو عثمان، نو نادیت راهو، نو تابعین، نو تبع تابعین. د شپږ 100 کال د نبی اسلام د شپږ 100 کال پورې چا جشن نه دی مناو کړی. جشن ایک نمبر مناو کړی چا ابو لهب دا مناو کړی. موږ د ابو لهب تابعیو او جشن مناو، جشن لولا کو، جشن عید میلاد النبی. بیا د زویو عتبہ ابن عبد العزى دا د نبی اسلام زومونګو. نبی اسلام له ور کړو دی ورته لاړ وې زمون بد بیان شو په قران پاک کې. لاړ شو نبی اسلام طرف ته ورتو کا او لور ولا طلاق کا دی لاړ. چې دی لاړ نبی اسلام ته ډېر تکلیف ورسو. نبی اسلام ته خیره وکړي، اللهم صلت علیه کلبا من کلابک، یا الله په خپل سپو کې بیا سپې مقرر کې. د شام ته په سفر باندې شام ته روان دي، نو آلته کې د تر اخره ور یاد شي ما ته پیغمبر خیره کړ. آلته ته راهب وي او ځکه راهب ناستو چې دا ځکه ورې د درندگانو دي. نو د خپل قافلې ته وي چې زه یریګما ما ته نبی خیره کړی دا یریګما. نو ته موږ سوکو وي ما محفوظ کې ټول سامان راغون کو، هغه نه دندلې جوړه کړې په پاس سملو نور گیر چا پیرم لاست. زمره راغې یو زمره راغې ټول باندې سړو باندې ګرځي اچا تم سنوي دې براولې ته ور دانګل تدنه سر وېړو تنه پرې خو دا د الله زمره چې د الله سپیسري زمره دې. اللهم صلت علیه کلبا من کلابک، یا الله خپل سپو کې پیوس په مسلط کې. ایو پدې پویو چې پیغمبر خیره دا برسي ماته پدې پویو لا اله الا الله نه کما قال. دا سورۃ چې نازل شو نو خدای ام جمیل د نبی علیہ السلام چاچی دا ام جمیل په یو سترګه پټه را پدې چا کی چیز لکړمی کړه کی اورک سی وای دیو د شپې نبی علیہ السلام تازغی اچول او قسم تکلیفونه تبرګه راغستره تبرګه وسره نبی ابو بکر صدیق نبی اسلام ناشتي اوراله او وی ویل مزممن ابینا ودینه قلینا وامره عصینا. دا محمد نه دا مزمم دی. محمد ستایل شوی ته وي خلک صفت کی نه دا بد ویل شوی دی رټل شوی دی. د حکم موږ بل نه منو، د دین موږ نه منو. تبرګه وسره دا نبی اسلام ابوبکر صدیق او توي تبرګه وسره دا نبی اسلام دې مانی نه دا مانی نه نیری دا خبره پوښي. الله ملائکه ته پټه کې نبی رسول الله ام جمیل حمالۃ الحطب گیډي ورول دا ابو سفیان خور وا ما وړه خدانه وا ابو سفیان وړو کې سړی نه کویږي. او د نبی علیہ السلام سخت دشمن وا. الله حکم راولې ما ته د تسلی ور کوي چې فتر اعلی دشمن مې هلاک کو. هغه دشمن چې کور کې رکاوټ، هغه دشمن په کوشا کې رکاوټ، هغه دشمن چې کور ته درنه نو استازوم دی عتبہ امه دلم پس په مات کو. نورستو بیا ضرورت کی توحید بیان کې کنا چې الله احد الله صمد اوس کا لار وزګار شولا. نورستو بیا توحید دعوت دی. نو وی بسم الله الرحمن الرحیم
شروع کوم بنام د الله چې مهربان دی خاص رحم والا دی تبت یدا ابي لهب وتب هلاك شل لا سنا د ابو لهب دی هلاك شو د جنگ بدر پشپغم اور پس ودوان دانه روخت یا کینسر شوی مې مړ شو به زامنو لخال نو ورته چې اسنه وبای مرض مونږ ته نه لګي به مزدوران له پیسې ورکړي خپینه اون زورای کاګه بیا چا خونه دیواله پر گزار کو دیواله پر گزار کو الیاذ بالله درد حالت تھی تو پیغمبر شان کی گستاخی کولا ما غنا هو ماله وما كسب دا سړی دی طارق محاربی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ وزیر المجاز په بازار کې ګرځې دما یو خپل محدار انسان الګ دی ډیر شکیل ډیر بارو انسان دی او هغه یوې خمی ته ودرېږي چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا شاده بس یو سړی روان دی هغه په غټانو باندې ولي چې هاذا کذاون هاذا ساحرون د خبره مونږه دا دروژن نه دا جادوګر دی ما ته پوښتنه کو دا څوک دی دا محمد رسول الله دی دا شاده دا بوډا څوک دی دا تر ابو لهب دی تبت یدا ابي لهب وتب الله وي زما په نبی گزار کې ور لاسو دلمات کو چا خخم نہ کو ما غنا انه ماله وما كسب اس پیدا ور نکلا د تمال د نو اولاد د کسب چې د اولاد نه دي سورۃ بنی اسرائیل کې ما تاسو ته واقعا ذکر کړي نبی علیہ السلام له سره راغی دا پلار باندې رپورټ کړو چې ما مال خړلې نبی علیہ السلام باغ به سړې ولېګو چې پلار ولا حاضر کې اپس سړې لاړ نو ته تا باندې جو رپورټ کړی دی څنګه رپورټ کړی چې زما مال خړلې دی دلته زیات خپه شو ځان تیاری راځي نبی علیہ السلام مجلس تا نبی علیہ السلام دربار تر روان دي پدې کې روان دي پړ کې اشعار وایي چې زما بچیا ته ما د الله نو غوښتلې یا بچیا چې تا به جوړل نو ما به جوړل یا بچیا چې تا به پرونه نو زما به پرونه وا یا بچیا چې ته به خوګې نو زما خوګې دما ما به نه خوړه ما به تعالی درکلا او چې کړه تلوي شي ما ته زما سهاره شي بچیا تا به مارا پټو کو دا اشعار پړ کې وي پړ کې خپلم نه وي چراغ نبی علیہ السلام هغه اشعار قرطبی راغستې دي نبی علیہ السلام حاضر شو نبی علیہ السلام ته هغه شیرونه چې هغه ستا په لکه تیر شوی ستا وګورو نه دی اوریدلی شو بیان کا جو هغه شیرونه شروع کړل ټول صحابه جاړي هغه زوی ناست داسې نبی علیہ السلام د ګریوان نو نیسو وی انت و مالک لابیکا تم د پلار او ستا مال او ستا د پلار دی ها تاسو کې چې په پلار رپورټ کې پته ور مسله وروته پلار د زوی مال خړی شي او زوی د پلار مال نشي خړم ګولټا رواني دلته وته ور پلار مال سره راکې پلار مال سره راکې وای شي ما غنا عنه ماله وما كسب اس پیدا ور نکړه د تمال د وما كسب او نو اولاد د زما والد سے الله د خور سره بخي او مولانا عارف سے زمون استاد زما شیخ الله دې په کوړه رحمت الله وري او مې خان کی په خبره پروګرامونه جوړېدل نوې ما هغه ته پکې دعوت وو مولان ډیرو نو یاغي چې مونږ ولیدو چې دا خو خطرناک دي نو یو بل کې سلام وکړه چې دا یو به تقریر کی او دا بل چې دا بل سټیج چې کټل موږ موږ ته خلاص نو په ما باندې لګ دغه چې دی به تقریر کی دې لګ دغه او شیخ سے چې دا وسته کټل کو نو شیخ صاحب دین خوشي وی شیخ صاحب سټیج کټل کو یو مولا له عنوان ورکي ویاله ورکه ځ پلاني مولا بوس ربا چې دیو په سنی تمدن او تهذیب باندې باسو کی وی هغه ځنه تمدن پیژندو نه تهذیب پیژندو وی په چې می کې پدان خوري را مته کړه ما ته چې اوس ځان له کار کتري دې ما سټیج کړی او ما اکرم زمانه مخ کې مولا تقریر کو وی هغه وی په عید میلاد النبی باندې باسو چې ابو لهب د نبی اسلام په خوشاله کې د نبی اسلام په خوشاله کې وین زاده د کړه نو د هر ګل په ورځ باندې د نکونو لاندې هغه ته الله تنعیمات ور کوي وی ما دا سورۃ الوسط
ما چې قران وی ماغنا نو مالو و ما کسب ابو لهب نه مال پیدا ورکړو نه اولاد نو مال وینځو کنه دا نکونه به کم څه راغلی وی چې هغه نه کوسره کته کړو قران یو سو یو دی بل سوې ماغنا نو مالو و ما کسب هیڅ پیدا ورنکړه د تمال لدو و ما کسب نو اولاد ددو سيصلى نارا ذات لهب زردا چې ننوزي باغ ورتا ذات لهب بن لمبو ولدي مخکې تفصیل ما ذکر کړي زر کال بل شنو سپین شو بیا زر کال بل شنو سور شو نو بیا زر کال بل شنو تور شو نو الله پرې خو لمبو والا وامراته قددت حمالة الحطب حمال په حمل کې مبالغه ده حمالة الحطب ډېر وړون کې د خشاک ده د خسیس صفت لري